عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي وي خائفون ساکنون د خشوع مطلب دا دی چې الله رب العالمین نه ډیر ویریږي زما د منځ به قبليږي او کنه به قبليږي الله به په دې باندې راضي شوی او کنه به راضي شوی د زما منځ به هغه منځ یو کنه زما الله چې زمانه غواړي او ساکنون بالکل خاموش او عاجز بالکل خاموش به ولاړی خوځيږي را خوځيږي بنه ځانونه به نه ګروي معمولی ټلیفون حرکت نه دی کړی روغ ته راو باسي چې څوک دی دا کار به نه کوي ساکنون د مؤمن سړی ونس دا به بالکل ساکن وي پسې به دا ولاړ وي د دې مطلب دا نه چې الفاظ بنوي حرکت د بدن به دې بند وي کله اخوا ګوره کله دې خوا کله سټ ګروا کله څوک راغی روغ دې سټ تاو کې نه ساکنون بالکل خاموش به ولاړ زما مؤمن اورور خپل منځ ته ګوره او دې ټکو ته ګوره د خپل منځ به درته سې ټوک ښکار شي ګپ به درته ښکار شي او علي بن ابي طالب فرمایي خشوع القلب دی آیت نه مطلب دا دی منځ به په خشوع سره وي یعنی زړی نه دی زړه دا به د الله رب العالمین طرف ته داسې متوجه وي لکه دا مخې چې څنګه متوجه دي لاسونه په کار کې مصروفه نه دي زړی د مانځه نه بار په بر سوچ کې مصروفه نه دی په دې خوله باندې د چا سره اوس خبرې نه کوي په دې زړه کې د چا سره سوچونه موچونه نه یوځای کوي زړی چا ته متوجه دی الله رب العالمین ته متوجه دی داسې منځ نو موږ نه څه ورک شي رانه هیر شي په منځ کې را یادېږي ولې نو په منځ کې خشوع نشته حسن بصری رحمه الله فرمایي کان خشوعهم فی قلوبهم فغضوا بذلك ابصارهم وحفظوا الجناح وخفضوا الجناح وې د دې خشوع نه مطلب د مؤمنانو زړونو کې عاجزي وي د دقې وجې نه نظر هم کوز لګېږي دا نظر ولې په منځ کې اخوا دې خوا نه اړوي ځکه د انسان کې خشوع ده او دا خپل اندامونه بالکل الله ته متوجه کړي یو ځای بل ځای ته کارولو نه دا بند دی ابن سیرین فرمایي لا یجاوز بصره مصلاه خشوع دي ته وایي ته چې کله منځ کې ستا نظر به د سجدي په ځای باندې لګېږي اخوا دې خوا به نظر نه اړوي موږ کڼکۍ ته مخامخ یو بیا ټول کلی څارو زما مؤمنانو ورونو هر انسان خپل ځان اصلاح کوي خپل عمل اصلاح کوي هغه منځ وکړي په کوم منځ باندې چې الله رب العالمین جنت ورکوي په کوم منځ باندې چې الله رب العالمین د مؤمنانو لپاره فلاح او کامیابي را لېږلې ده د دې وجه نه شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله فرمایي علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم الله رب العالمین چې مؤمنان کامیابوي جنت ته به د دې لپاره شرط لګولې منځ به کوي خو د خشوع سره خشوع والا منځ به کوي او فرمای فدل على ان من لم يخشع فليس من اهل الفلاح چې په منځ کې خشوع نشته د منځ کوي خو عاجزي به کې نشته توجه الله رب العالمین ته نه د سترګې د سجدي په ځای باندې نه دی د الله نه ویریږي ساکن نه دی د بدن کې حرکت کیږي زیرازي د انسان د فلاح والا انسان نه دی دا کامیاب انسان نه دی د دې سړي د منځ هغه قرآني منځ نه دی محمدي منځ نه دی ګوره د دې وجه نه مؤمنانو خپل فکر پکار دی خپل غم پکار دی موږ سره د آخرت دپاره یو منځ پاتې بس او که نور څه تاسو راته ووایي نور څه نه دي پاتې بس یو منځ هغه منځ هم زموږ داسې منځ دی الله اکبر هر انسان د خپل منځ ځان نه پوښتنه او ځان له جواب ورکړه ستا جواب به منفي راځي مثبت به نه راځي چې زما منځ د فلاح والا دی او که نه ما خو د فلاح والا منځ چېرته نه دی کړی نو زما مؤمنانو ورونو داسې منځ وکړو چې هغه منځ مو سبب د جنت